سره نو زه به تاسو ته د منګل باغ قصه وکم یو عام کلندر او همدقس یو ماحول کې یو جذباتي ماحول جوړ شو هغې کې تنه لیډر جوړ شو بیا به سیګرټ په لاس قرآن باندې به سیګرټ نیولی او خلکو ته به وایي چې په دې لاس کېږي بیعت وکړي نن دا وایم چې ما کوم نن زه دا نوخار سره شیر کوم زمونږ نوخار زمونږ په خبره باندې یقین کوي او د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ خپلې خبرې ته حرف اخر نه وایو او تحقیق کوم او نه ورته قرآن ټکی وایو چې کوم زمونږ خبره کې کمی کوتاهی وي نو هغه هم د بنګ انداز کې تسلیموم. السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زم بغبیسیان ګرانو کتونکو پرون نوخار کې ډېره غټه واقعه شوې وه او په هغې باندې مونږ ټاک شوم کړې وه سوریا وتړ د وتړو علاقه کې د خادوګي کیس چې په هغې باندې د هغه مور ښځې نورې زنانوې ورسره او د علاقې خلکو روډ بندو روډ بلاکو زبردست احتجاج شوی هغه احتجاج نه پس مونږ همدلته په دې ټاک شوز کې سوالونه اوچت کړي چونکې د احتجاج کور کېدو نه پس علاقې کې د پولیس مقابلې نه پس مونږ یو جنرل چې کوم د هغه د مور مطالبه وه د هغه د مور خبره وه د هغه د ښځې خبره وه نو هغه مو کړې ده نن مونږ ټوله ورځ هغې فالو اپ کې تېره کړې ده مختلفه شخصیات بلکې دغه ټول علاقه په دې کې شپږ اووه ګنټې مونږ ګرځېدلي او تېرې کړي مو دي شهنشاه مو را سره او مختلفو خلقو سره ملو شو نو د نن د احتجاج په ځای هلته ملت جوله رد عمل دی او زیات تر رد عمل د هغې برخلاف را روان دی د احتجاج خلاف هم را روان دی چې هغه ټایم کې کوم بخبیسیار صاحب هغه ټایم کې چې کوم احتجاج شوی دی نو هغه جذباتي ماحول او یو مسله جوړه وه نن ډېر زیات تعداد کې خلک لکه په سلو کې 3 کسان 4 کسان دا به وایي چې طریقه کار هغه غلط خو علاقه د دې سړي په باره کې ښه وینا نه کوي د دې باره کې ویلی کېږي دا چې پولیس ښه کار کړی دی نو پرون مونږ په دې باندې خبره بالکل پرون تاسو خبره وکړه او زیات تر تاسو دغه مظلومتیا هغه یو تصویر پیش کو بالکل بخبیسیار صاحب دا تاسو خبره صحیح وکړه زمونږ خبره ګورئ دي وایي نقل کفر نه باشد مطلب دا دی د مونږ احتجاج ریکارډ د مور بیان د ښځې بیان د نورو زنانو بیان بیا د علاقې چې کوم خلک هلته ولاړو او لاش پروت یو جذباتي ماحول هم د دې مطلب دا نه دی چې مونږ کومه خبره وکړو نه د کاڼي کرښه د هغې کې حرف اخر دی د قرآن ټکی دی چې غریبت ما وکړو دا ټیک ده دغه داسې قسمه واقعات چې کېږي نو مونږ بیا فالو اپ تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ فالو اپ سټوریانې بیا په دې کې مونږ کوو فالو اپ هم کوو ځو ګورو معلومات کوو په هر حال چې هلته مونږ کوم معلومات وکړو نو هغه بل شان مطلب دغلته یو د روان وخت لپاره یو جته تیارېده او شهرت د هغه هم ټیک نو او ویلی کېږي دا چې دغلته کې خلکو نه باقاعده پیسې مه اخېستې د ځمکو د قبضې خبرې مې نو ضروري نه چې مونږ پرون کومه خبره کړې ده هغه خبره به خلکو وینا دا ده چې پولیس ښه کار کړی دا د خلکو وینا ده لکه نن چې زه دلته ناست یم دا خبره کومه پرونه یې خپلې خبرې برعکس نو د دې مطلب دا دی دا د خلکو وینا ده او خلک دا وایي چې یاره دا کار پولیس ښه کړی دی او د پولیس په حق کې نن خلک خبرې کوي نو ما د هغې نه اندازه وایسته او ما چې په لاره را روان وم نو شهنشاه ته مې ویې چې یاره دا خو صحیح خبره ده په دې باندې خبره هم کونه غواړي او د تاسو ته به یاد شي د سټیټ باقاعده چیلنج کړی په جومات کې په سره د پیزاره سره د کلاشنکوف او ټول قوم ته یو چیلنج ورکړو هغې نه پس دنه یو کمانډر غوندې د علاقې جوړو او دې را روان وخت کې د دې ټولې علاقې دپاره نور هم خطرناک کېدو او د دې بله لار زما په خیال ادارو سره او پولیس سره نه وه زه به تاسو ته د منګل باغ قصه وکړم یو عام کلندر او همدقس یو ماحول کې یو جذباتي ماحول جوړ شو هغې کې تنه لیډر جوړ شو بیا به سیګرټ په لاس قرآن باندې به سیګرټ نیولی او خلکو ته به وایي چې په دې لاس کېږي بیعت وکړي او د هغې نه پس هغه بیا که تاسو وګورئ نو منګل باغ سټیټ چیلنج کړی او د سټیټ ریډ چیلنج کړی خدای دې نه کړي که داسې حالات وو
نو کېدای شي چې همدغه سړي بیا همدغه موږ ته خلک ووي چې تاسو خو خپله خبره وکړه خو لکه دا پولیس چې هر څه کړي دي نو دای سي چوم خرالي تحصیل لایق دی چې دا داسې کار وکړو چې علاقه یې اخلاص کړه او دلته کې باقاعده منظم طریقې سره بل حافظ صاحب دا وړو چې دغه سړي سره د خلکو بلکې دغه سړي د خلکو ډېرې زیاتې چې کوم د ځمکو تنازعات دي د خانداني جایداد تنازع نه علاوه نورم عام ولس سره چې کوم د ځمکو تنازعات روانو کې دا شوکول لکه دا تاثر ورکول په دې خپل کلي ولس کې چې یاره ګني که مخکې راغی نو بس بیا به د زندګۍ نه لاس وینځي او دا قسمه هغه خلک ته تنګ مو زما په خیال باندې او زما د اطلاعاتو مطابق چې کوم هغه باندې اف آی آر کې کومې دفعې وي په هغې کې یو دفعه دام ده چې د سره ډېرې زیاتې ځمکې چې کوم وي نو هغه د شاملېته ده چې کوم ځمکې وي هغه د په خپل قبضه کې اخیستې دی یو لینډ مافیا جوړ شوی او را روان وخت کې دا تاثر د ورکولو چې را روان وخت کې به زه یو لکه خپل یو ذهن یې ځان ته جوړ کړی چې یاره زه به دا قسمه زه به ډان یم د ډان یو قسمه شکل یې ورکړی نو پولیس کېدای شي چې را روان وخت ته بند تړلی دی چې هسې نه علاقه راته نوره خرابه شي اکثر مونږ دا هم کتلي دي چې داسې کسان جیل ته لاړ شي او جیل بیا لس ورځې پس چې راخوشی شي نو هغه نه د هغې نه زیات غټ ډان جوړ شي نو هغه دا وایي چې یاره زه خلک ورته متوجه شي چې دا خو ډېر طاقتور سړی هغه ذهني طور باندې ځان تیار کړي د مستقبل لپاره چې یاره دا څیزونه دي دا دغه دي په جیل کې د نورې رابطې تیزې شي نور کریمینل سره وخت صاحب نن داسې څه ویډیوګان مونږ ته خلکو وښودل چې هغې کې باقاعده هغه چیلنج ورکوي او خلکو ته ډیمانډ کوي چې پیسې د اجرت یو شکل کې د جرایمو په ویډیو باندې او ټیک ټاک باندې سره د ټوپک او سره د سګرټو د چرسو د مختلف قسمه نشو تماشو سره بس اوس وفات دی الله دې وبخي خو زه نن دا وایم چې ما کوم نن زه دا نوخار سره شیر کوم زمونږ نوخار زمونږ په خبره باندې یقین کوي او د هغې غټه وجه دا ده چې مونږ خپلې خبرې ته حرف اخر نه وایو او تحقیق کوو او نه ورته قرآن ټکې وایو چې کوم زمونږ خبره کې کمی کوتاهۍ وي نو هغه هم د بنګ انداز کې تسلیموم چې یاره زمونږ دې خبره کې کمی کېدی شي جذباتي ماحول کې دا خبره وتی شي جذبات او ما چې څنګه وایي مونږ د بل حافظ صاحب ستاسو خبره کټ کوم بېادبي وخت پرون هغه چې کوم دی نو لکه د مظلومیت کارډ استعمال کو لکه مور او بیا ښځه مور او ښځه که چېرې دا احتجاج سړو کړی نو کېدای شي چې دونه اثر یې نه وي او بوډۍ مور او ځوانه ښځه طورې هتیار استعمال کړي نو د دغې اثر په هغه ورځ باندې په دې شیدونو باندې خامخا وي او په یو ورځ کې هغه دومره هر څه نه معلومیږي نن چې څومره معلوم شو په هر حال مونږ وایو که داسې کار پولیس شروع کړو چې دا څنګه کوي کوم ځای کې چې غلط کار کېږي هغې ته مونږ غلط هم وایو او د ټولو نه مخکې ودرېږو کوم ځای چې ټیک کار کېږي نو هغې کې که بیا کمی کوتاهۍ هم وي نو مونږ وایو چې د دې نه ښه کار نشته ځکه چې معاشره صفا کېږي نو د دې نه ښه انداز نشته په هر حال زه ګڼم چې په نوخار ته د اشفاق خان غوندې یو بل افسر هم راو کاشف د بنګ انداز کې خپله کاروي او خپله لوحه یې په دې علاقه کې ومنله او د هغې سره سره که زه یو خبره وکړم هغه دا ده چې یاره همدغه شانتې سچوګان چې کوم د جرایم لکه اوس مطلب د جرایم دا چې کوم مقتول دی د خاندان په حواله باندې نو دی هغه حد ته رسېدلی و چې د دې نه پس د بل حد چې و هغه اخري حد و نو د هغه مخنیوی بالکل یو نه کېدو او د دې نه پس به دا ډېره لویه مسله ده. په هر حال مونږ خپلو ادارو ته خپل فورس ته کوم ځای کې چې ښه کار کېږي نو د هغې پشتیباني به هم کوو هغې پسې به ولاړ یو هغې پکې خواکه زمونږ په ځان راځي زه به دلته د قرآن مجید هغه آیات ووایم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به ويا خلق ایمان مروړی دی الله د پاره گواهان جوړ شي اگر که هغه گواهی ستاسو په ذات باندې ستا په پلار باندې ستا په عزیز او اقارب باندې او که هغه په غریبي او په مالدارۍ خو په دې ټولو باندې اولاد چې دی نو هغه الله دی رب دی بشک نو دغه آیات زموږ مد نظري همیشه چې موږ خبره کوو نو زه خپل ځانه پورې به ووایم چې زما خو کم از کم په دې باندې نظري او په دقه بنیاد خبره کوم نو هغې کې کمی زیاتې هم راتلی شي بطور انسان او دغه خبره ده چې زموږ خبرې ته نو خار اهمیت هم ورکوي ترجیح هم ورکوي اجازه غواړو د الله